السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلا نه بهر تشریف راوړي، یعنی د ضرورت د ځای نه د دې نه په مختلفو تعبیرو سره تعبیر کول کیږي. بیت الخلا، کنیب، مرحاض، مستراح، دا د مجلس د آداب دپاره د مسجد او د مجلس د آداب په لحاظ سره مختلف نمونه په عربي کې اخیستل کیږي، دغه رقم په پښتو کې، په فارسي کې، په هر زبان کې مختلف نمونه دي. هغه د ادب په نامه سره یادیږي. نو صحابي په دغه ټینګ ډوډۍ راوړه، د الله رسول ته وفرمایي ای دا اوداسه ونه درته راوړه. وضو دوې معناوې دي، یو لغوي معنا ده، بل اصطلاحي معنا ده. په لغت کې لاس پرېمنځلو ته وایي او په اصطلاح کې په شرع کې اوداسه کولو ته وایي. چې په دغه ټینګ کې د صحابي څخه کومه اراده وه چې د لاس به راوړلي او که د اوداسه به راوړلي. لیکن کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویله چې زه د اوداسه به نه درته راوړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ته وفرمایل زه خو هغه وخت د اوداسه په اوبو باندې ماموره یم، په اودس کولو ماموره یم چې لمانځه ته ولاړېږم. د ډوډۍ دپاره خو زه د اوداسه په کولو باندې نه یم ماموره. یعنې د صحابي خو دا مخکې دا سوچ و چې د الله رسول به بغیر اوداسه نه ډوډۍ نه خوري. نو د الله رسول وفرمایل چې د ډوډۍ خوړلو دپاره اودس کول ضروري نه دي، بس لاس پرېمنځه بس کافي سره د امت د سوالت دپاره. او بل د فتح مکې په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په یوه اوداسه باندې 15 لمونځونه وکړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي ای د الله رسوله نو خو دې په یوه اوداسه باندې ټول لمونځونه وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل چې دا حکم و زمانه هم منسوخ شو، ځکه چې مخکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې د هر لمانځه دپاره اودس کول فرض و. هر لمونځ چې به کوئ، یعنې د سهار دپاره به اودس کوئ، د ماپښین د لمانځه دپاره به اودس کوئ، د ماښام د لمانځه، مازدیګر د لمانځه، د ماخستن د لمانځه، یعنې د هر لمانځه دپاره به د الله رسول اودس کوئ. اودس هم پر فرض و. وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د اوداسه فرضیت د هر لمانځه د کولو لپاره منسوخ شو. نو د الله رسول د امت د سوالت لپاره دا خبره ښکاره کړه چې که چیرې سړی وغواړي په یوه اوداسه باندې ټول لمونځونه هم کوی شي. سهار اودس وکړي، تر ماخستنه پورې اودس لري، ټول لمونځونه په کوی شي. که ماپښین وکړي تر ماخستنه پورې ټوله په کوی شي. یعنې څومره چې سړی تکړه او ځوان مثانه یې مضبوطه وي، نه هغه دغونه په یوه اوداسه باندې ډېر لمونځونه کوی شي. حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه د مجوسیت څخه نصرانیت ته راغلی، نصرانیت څخه اسلام قبول کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته فرمایي عرض یې وکړي چې د الله رسول ما د نصرانیت په کتابو کې دا لیدلي وله چې د ډوډۍ څخه مخکې لاسونه پرېمنځل په دې کې برکت وي، الله تعالی په ډوډۍ کې برکت اچوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ته وفرمایل قبل و بعد، د ډوډۍ څخه مخکې لاس پرېمنځل او بعد کې پرېمنځل په دې کې برکت دی. یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا ښکاره کوي چې مخ دینونه خو مکمل ولا کامل ولا مکمل نه و، دا دین خو مکمل دی. او بل د الله رسول دا خبره ښکاره کړه چې په هغه کې چې لفظ کم وړو او دلته الله رسول چې دلته دا دین مکمل او کمل دی. او که چیرې هلته صرف دغه نقطه ذکر وله چې د ډوډۍ څخه مخکې لاس پرېمنځل په وجه په ډوډۍ کې الله تعالی برکت راولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ته وفرمایل چې د ډوډۍ څخه مخکې لاس پرېمنځل او بعد کې پرېمنځل په ډوډۍ کې الله تعالی برکت راولي. ها چې اوله پیرې د لاس پرېمنځي نو به لاس نه وچې. د زموږ کسان خو د زموږ مسلمانان خو بعضې کسان ډېر د دې نه ناخبره وي
بعضې کسان ټول نه چې کله لاس پرېمینځه سي اوله فیره دوی بیا لاسونه وچوي لاس به نه وچوي خو صرف یوه فایده به در وښیم یوه فایده یې دا ده چې هغه ډوډۍ ډېره زیاته په لاس پسې نه مښلي او غولزګي ډېره په لاس پسې نه مښلي چې کله لاس نه ودي د اوله سره لاس چې پرېمینځل کېږي اول به د چا لاس ور پرېمینځي نه اول چې لاس پرېمینځل کېږي د ډوډۍ دپاره د کوچنیانو څه به شروع کړي موږ خو نن د غټانو څه شروع کړو دا عزت وو د الله رسول د کوچنیانو څه شروع کړو ځکه کوچنیان به دا امید نشي چې دوی موږ ډوډۍ ته نه پرېږدي د کوچنیان به دا سوچ فکر وي چې ډوډۍ ته مې نه پرېږدي نو اول یې د ماشومانو نه شروع بیا وروسته د غټانو او کله چې ډوډۍ وخوړل سوله بیا به د غټانو لاس اول پرېمینځه د ماشومان دا وروسته ور پرېمینځه ځکه د ډوډۍ سماباد کې د غټانو لاس پرېمینځه دغه عزت دا عزت نه دی چې ته د ډوډۍ څخه مخکې د غټانو لاس ور پرېمینځه یعنی کوم سړی چې د ډوډۍ څخه مخکې او بعد کې لاس پرېمینځي الله تعالی به دغه په ډوډۍ کې برکت اچي باید همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک سنت ژوندي وساتو که ډوډۍ خورو هم لاس پرېمینځو مخکې بعد چې ډوډۍ مو خوړه بیا بعد کې لاس پرېمینځو دغه به یوه فایده در وښیم فایده به دا وي چې کله چې انسان به داسې لاسونه یې غوړ وي لاسونه نه یې پرېمینځلي نو د حشرات چې دي دا په غوښې پسې ډېر منډې وایي ډېر ځغلي لکه چیرې چې وچیچلې ویې خوړې یې تاوان پر تا باندې خپله دی نو ځکه د الله رسول فرمایي چې کله مې ډوډۍ وخوړه د هغه څه مابعد کې لاس ونیسم یعنې مخکې پرېمینځل مابعد پرېمینځل دا نه واجب نه فرض او بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک سنت دي لاسونه پرېمینځنګ د ډوډۍ څخه مخکې او بعد کې